تبارک الذی نزل الفرقان، برکتون والد هغه ذات، برکتون هغه تقسیمی د الله طرف نه تقسیمی. نو کچره ته د هغې برکت حصول غواړې، د هغې د حصول لپاره هغه آداب زده که چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ماثور او منقول دي. خوراک څښاک کې، د سیس براغشتو کې، خودو کې، د کپړو په اچولو کوزولو کې هغه برکات به تا ته حاصل شي. زمونږ نن سبا د شمیر په لحاظ سره اسباب او وسایل، روپۍ، پیسه، غلا، پکور کې هر یو شی د پخوا په مقابله کې ډېر زیات دی، لیکن باغې کې برکت نی. د دې وجنه د وړوکي ټبر دپاره چې هغه په څلورو پنځو کسانو باندې مشتمل دی، د هغې ټبر دپاره هغه غلا، هغه شی هغه برابرېږي نه. پیسې ډېرې راځي، پته یې نه لګي. غلا ډېره وي لیکن پته یې نه لګي. هر یو شی پریوانه دی لیکن هغې باندې هغه کارونه نه کېږي. نو د دې وجه دا ده چې مونږ د هغې برکت د حصول طریقه غلطه اختیار کړي. باران ډېر ورځې پسو شو، یو سړی وایي چې زه څاڅکي په خپل بدن باندې د باران واخلم، ځکه چې د الله رسول به چې کله باران کېدو نو بیا به مبارک باران ته ووتو او دا شاته نه به څادر اوچت کو لکه مونږ چې کمیس اچو لمن، او بیا به په دې شا باندې د باران څاڅکي واغشت. لیکن یو سړی په باران کې ولاړ دی، خو پورته غټه چترۍ په ځان د پاسه نیولې ده، نو په هغه باندې به څاڅکی نه وروځي. د دې څاڅکو د اغشتو طریقه دا ده چې ته چترۍ د سر نه لرې کړي، کوم ځای کې چې د مثقف او چت والا ځای د لاندې ناست دی، د هغه ځای نه، کوټې نه، مکان نه بهر وځه، څاڅکو کې ودرېږه، نو بیا به هلته باران وه. نو د الله جل شانو د طرف نه په هر خیر کې، په هر خیر کې، خوراک څښاک کې، لباس پوشاک کې، غله کې، په آمدن کې، په اعمالو کې، په تقوا کې، په للهیت کې، په علم کې، په هر شیز کې چې خیر وسیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه اختیار کا. هغې چې څنګه د دې آداب د هغې نقل شوي دي، انشاءالله په دې کې به خیر او برکت راشي. نو الله پاک فرمایي تبارک الذی نزل الفرقان. مونږ په هر مسکې وایو سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک. سبحانک اللهم، الله جل یا الله ته د هر نقص نه، د هر عیب نه پاکې، وبحمدک، او دی پاکی سره سره مونږ ستا تعریف او حمد بیانو، وتبارک اسمک، او ستا نوم مبارک دی، نوم مبارک.